أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدقت يا رب العالمين. دی دینا دا الله رب العزت په ذات باندې دلائل عقلیه شروع کی چې کوم عقلی دلائل دي د الله رب العزت په ذات باندې چې هر بنده په پوهیدي شي هغه شروع کیږي. نو الله رب العزت فرمای وی الله الذي الله غذاتی جعلا چې ګرځولې دا لکم تاسو لرا الليل شپه لتسکنو دا پارا دی چی آرام حاصل کے پیه پدی کی والنهار و رضا مبصرا روحانا لیدن کی. خبر دا سی دا گورا تاسو داری لحیره سری رشتمی ترو رسیدو نو باز خودون انسان پوشی چی دیگی سپٹ پرات دی. نو اللہ اللذی یکنن اللہ رب العزت جعل گرزولی دا لکم ستاسو دا پارا اللیل شپا تیارو لتسکنو فیه دا پارا دی چی تاسو آرام حاصل کے پدی کی. نو دا شپای دا تیارا گرزولی دا پارا دی چی انسان پدی کی آرام حاصل کی دا آرام دا پارا والنهار و رضا چی دا مبصرن روحانا لیدون کی دا پارا دی چی تجارت پاکیو کے کارو کے پاکی. ان اللہ یقیناً اللہ توفیق راکی ان اللہ یقیناً اللہ رب العزت لذو فضل خاوند لوی فضل دی علی الناس پا خلقو باندی ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دا خلقو لا یشکرون دی شکر نو باسی. یا لکا اللہ رب العزت دیر زیاد فضل کئی پا انسان باندی خاوند لوی فضل دی دا ایمان پشان عظیم دولت را نصیب کردی الحمدللہ موتا پیس کردی اس شی د اسلام څخه قربانی ده. موږ اسلام په قربانو راغلی د وینو په چاپو راغلی ما دا په کې ساس کې خولم نه تو یې کړ. ان الله لذو فضل علی الناس دا څه شی دی فضل والا دی الله رب العزت. چې په اردو کې وینو بیا فضل وایا او چې په عربی کې وینو لذو فضل بیا ضاد وایا. ان الله یقینا الله رب العزت لذو فضل خاوند لوی فضل دی علی الناس په خلق باندې ولیکن اکثر الناس لیکن دیر د خلق لا یشکرون دی شکر نو باسی. الله رب العزت خو انسان فضل کړ خو دی شکر نو باسی. نو استبوي چې زه خو شکر وباسم په جبه ویم کنه الحمدلله. نو اکثر مونږ دام نه وایو اکثر دام نه وایو خو زه وایو کله نه کله سو وایو تاسو وای الحمدلله ټول نو دا مونږ وایو کنه الحمدلله. نو دام خو خبره دا سبدا نه ده خو مونږ چې اوبو اسکو نو دا اوبو اثر بدن ته ترنو کا پورے پسی حساب سر رسی ولګي حساب سر رسی معمولی لحظه کی ترنو کا پورے داغي اثر رسی خوراکو کو معمولی وخت کی داغي اثر ټول بدن ته رسی. نو شکر هم دا سه پکا دي چې صرف داخلي نه چې داغي اثر ټول بدن ته رسی. هغه کې د ټول نلوي شي چې هغه څه شي دي مونږ دي پای کې بته قیام کې پخپو بولاړې خطا کېږي بګونډې بدې لګي سر بدې لګي لاسونه بدې لګي. نو دا ټول د ټولو شیزونو مجموعه چې دا غسه شي دی منځ دی. الله رب العزت تر له توفیق راکړي. نو چې سړی کامل شکر ادا کوي نو دې منځ طرف ته توجه ورکړي دې سو کې منځ طرف ته توجه ورکړي. الله توفیق راکړي. اللہ فرمائی ذالکم دغ صفات والا ستاسو دغ ستاسو اللہ سوکتے اللہ رب العزت سوکتے اللہ رب العزت ربکم رب ستاسو دے خالق کل شیئن چی جوڑا ان کی دا ہر چیز دے خالق دا ہر یو چیز دے دغ ستاسو سوکتے اللہ رب العزت چی خالق دا ہر یو چیز دے لا الہ نشت دے بل معبود بل نشته دی داسې ذات د عبادت لایق الا هو مگر دک یو الله دی. بل د عبادت لایق ذات نشته چې داغه عبادت وکړي شي او چې د چا بندگی پکار ده
د چا عبادت پکار دی، چاته سرخ کته کول پکار دی، هغه ذات څوک دی؟ الله. هغه ذات څوک دی؟ الله. د کوم ذات نه چې غوښتنه پکار ده هغه ذات څوک دی؟ الله. د کوم ذات نه چې د عزت سوال کول دی هغه ذات څوک دی؟ الله. اسانه خبره دار کس په کوئی لا اله نشته دی معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دی. فانا توفقون بس کم خوا تاسو اړولې روان یې، کم خوا مې خدر ته پتم ده بیام چې د بل اړخته روان یې، الټه پلټه روان یې، دا څه کوي؟ فانا توفقون. مردان داسې دي او ته داسې روان یې چې زه مردان ته رسم، نو دا خو غلطه ده. نه، دغه ذات اله او معبود دی، نو بل ذات بیا ولې لټې؟ بیا خو دغه ذات ته سرخ کته که الله یې توفیق راکړي. فانا توفقون نو بس کم خوا تاسو ګرځولی شئ، کم خوا اړولی شئ، یا کم خوا تاسو الټه روان یې. کذالک هم دغه شان یؤفک الذین او اړولی شوي هغه کسان یا اړولی روانو هغه کسان کانو چې وو بآیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه یجهدون انکاریان د الله د آیاتونو نه به انکار کو، رغیم دغه شان اړولی روانو نو الله په ځمکه الټه کړه اړولی کړه. الله هم دو ساتي. الله فرمای الله الذي یقینا الله هغه ذات جعل چې ګرځا ګور دلایل دي ټول د الله رب العزت په ذات باندې. الله الذي یقینا الله هغه ذات جعل چې ګرځولې د لکم تاسو د بار الليل شپه، د جعل چې ګرځولې لکم تاسو د بار الارض زمکا قرارن ټینګا، یا زه قرارن فراشن فرش، یا قرارن آرامگاه والسما واسمان بنان چتو. الله رب العزت ګوره د ازمکه ساده بار ټینګه ساده چام نه د ټینګه کړي، پلانکی ټینګه کړي، ډنګری ټینګه کړي، نه نه چا ټینګه کړي د ازمکه. الله رب العزت د ازمکه چا قرار والا ګرځولې ده، الله رب العزت د ازمکه چا پرش ګرځولې ده، الله رب العزت. د الله د انوم خو پس شو کړي کنه چا ګرځولې ده؟ الله رب العزت. د زړه نه وای چې زړه مو خيږي لګو د پراته ستاسو د سر د منګو ګور منګم در سره د شي. الله الذي یقینا الله رب العزت جعل غرزولی لكم تاسو لرز مکا قرارن پرش و سما و اسمان بنان چتو و صورکم او صورت در کړی تاسو د فاحسن صورکم نو هایسته صورت در کړی دی. ایک آقا خلی مزیدار صورت در کړی دی، بهترین خلقت دا د انسان پیښ شوی. زنویم الله رب العزت فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او زماستا پیمانه ده من خو ویل د ارچا بیا خپل خواهش دی، ما تا پیمانه په خواهشاتو باندې ولاړه ده. د چا خواهش دای چې د چا خاندان وی سړی نو دا خولې دی، د چا خواهش دای چې د چا حسن ظاهرا دی سپین وي نو دی ښکلی دی، د چا خواهش به دای چې سترګې تنګې وي نو دی بچې دی نو صحیح ښکلی وي، د چا خواهش به دای چې ویښته غټ غټ وي ګورګوتې وي نو دی به ښکلی وي، د چا خواهش به دای چې مال او پیسې ورسره ډېري نو دا چې دی نو دا د څه قابل دی؟ دا چې دی دا ښکلی دی. د هر چا خپل خپل خواهش دی، خو الله رب العزت فرمایي نه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. هر یو مې برابر سره بر ښکلی مزیدار. یو انسان هم په څلور بوري نه ګرځي، یو انسان هم شکور پسې خوله نه وړي، خولې پسې روټۍ راوړي. دا وګوره انسان ښکلی خلقت دی، نور ځناور ورپسې خوله وړي. یو انسان هم چې دی هغه اوبو پسې چیني پسې خوله نه لاندې وړي، د هلته نه اوبه راوچتي په سلیقه په صحیح طریقې باندې اسکي. نو الله رب العزت انسان په ښکلې طریقه باندې پیدا کړي، په ښکلې صورت سره. نو صورت چې کله ته د الله رب العزت په پیمانه وګورې چې الله والله مقرر کړی دی، نو بیا خو به وایستا گزران سمی. د دې وجې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی خلق نکاحونه کوي د زنانو سره لحسب لنسب ول د نسب د وجې ولمال د مال د وجې او د حسن او جمال د وجې. وی تاسو چې دې دغه ټول پرې دی، تاسو چې دې سره ترجیح ورکې تقوا له ترجیح ورکې چې تقوا په کومه زنانه کې زیاتې نو د هغې سره نکاح وکړي. منګ څه کوو نو ولې د ژوند ملګری ته جوړی که نه، نو د تقوا په حساب باندې د ژوند ملګری جوړه که. بل حدیث کې راځي وی ته به وی هغه زنانه مه کوه چې د کومې مور چې دی هغه بیکاره
په غلطو کارونو کې اخته که تا ته د هغې وجه بدای چې په دې باندې به اثرات وي او ستا کور ته به اثرات را دننه شي ته به حسن و جمال ته ګورې او کیسه به بل خوا لړه شي. حساب لګاو. نو د دې وجې چې دا ژوند ملګری ګورې نو د تقوا په حساب باندې وګوره. دکه شان په هر څیز کې د خواهش تابعداري مه کوه، د الله رب العزت د دین تابعداري وکړه. که خواهش پسې شوې نو بیا به وایي ته ملګری په پیسو باندې ګورې. که ستا ملګری پیسو کې تا سر برابر نه وي ته هغه سر ملګرتیا نه کې، بیا به ته خپل پلار ته هم د پیسو په حساب چې تر کومې د پلار نه د پیسو کیسه روانه وي ته به خیال ساتي، خو چې د پلار نه د پیسو کیسه کټ شي بیا یې خیال نه ساتي او په والله یې نه ساتي. موږ ته نقشې پرتې دي، تاسو خپله وینئ، موږ یوازې نه وینو. دکه شان بیا چې دی د دنیا د یو معاشرې د یو کس نه دی ستا هغه حسن و جمال هم عارضي څیز دی، ختم به شي، بیا به یې د هغه نه چې دی صورت بیا به بس کیسه ختمه شي. نو داسې نه ده. الله هم دې دغه څیزونه وساتي. اصل چې کم دی د دې وجې او انسان په ښکلې صورت باندې پیدا دی. نو دا علمي لطائفو کې راځي د امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق بعض علما وایي، څوک وایي د امام شافعي رحمه الله متعلق وغیره، د امام ابو یوسف صاحب خیر امام صاحب باندې مشهوره ده. یو پیر یو بادشاهان موزګاران د اوسني خو د نور سره د دروغ نه نوزګاری کوي، د نورو کارونه نوزګاری ده. نو هغه چرته روانو ښځې سره او ښځې ډېره خوښه وه، نو خپلې ښځې ته یې وویل که ته د دې سپومۍ نه ښکلې نه یې نو په ما طلاق کوي. څه ورته وي؟ وایي سپومۍ نه که ښکلې نو د خلکو زور څه له راشي؟ ښځو له راشي. که خپلو کې جګړه راشي نو زور یې ښځو له راشي. مخکې به چې جګړه راغله نو زور به یې چې دی نو څه له راغی؟ دغه له به راغی، سورې له راغی. زور به یې څه له راغی؟ دا اوس راله چاوي دا پرون کابل ځان چې تپوس کو یو ډرامه جوړه شوې د غږ رواج پکې راده کوي، دا غږ په پښتنو کې خلکو پې ډېر شو غوبل لا غشتې. ما یې ولې پکې نو اوس هم پکې دغه د لا بعضې اخته دي د زناور زامن دا ولې پکې دا خو زمونږ په اوس زمونږ هغه صحیح رواجونه چې دي هغه موږ پرېږدو غلطو طرف ته، خو موږ اوس هم داسې ښه په منډه ورځو چې الله هم دې وساتي. خیر نو امام ابو نو هغې غریب د هغه به دغه نو د خلکو زور چې دي زنانو له راشي په ما به چې دي نو ښځه طلاقوي که مده وکړه. په تا ښځه ولې د سړي زوی که ته خو په دې خولې ووه نو که هغه د سړي زوی تا ته به هم ګټه ونیسي، تا له به هم خوله ماته کړي. که د سړیتوب زنانه له ولې زور راځي؟ دا خو د ټول عمر رشته ده، دا داسې په اسان حساب باندې که ته په پلانکي کور ته لاړې نو دا چل وی هلکه دا خو چې دی معلق که تا طلاق چا خو ولاړه بس کیسې ختمه. نو امام ابو حنیفه نو هغه ټول علما چا ورله وی چې بهی د سپومۍ نه بس ښکلي. نو عصري علوم خو بیا وروستو چې هلکه په دغه کې چې دی نو په سپومۍ کې چې دی خپل سپینوالی خو وغیره ذاتي ته ورنشته وغیره. خیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته نه طلاق وی ولې وی الله رب العزت فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وی چې ښکلی نو موږ ظاهرا پسې ګرځو. د دې وجې هغه په باطن باندې چې ته فیصله کې ظاهر او باطن او بیا زمونږ او ستاسو ښکلی محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم و د ظاهر او د باطن نمونه وه د حسن او د جمال. بیا موږ هغه پسې ولې نه ځو چې خپل ملګرتیا هغه چې دی د پیسو دپاره جوړو، هغه د مال دپاره جوړو، هغه د ظاهري حسن دپاره جوړو. دا هر څه کمالات چې راجمع کړي حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبه همدارن تو تنها داری. شاعر وی دا موسی علیه السلام د لاس معجزه، د عصا معجزه، د عیسی علیه السلام معجزه دا چې ټول راجمع کړي آنچه خوبه همدارن تو تنها داری تی یوازې لري هغه تا کې ټولې موجودې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل شاعر وي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. او هغه مثال زنګ د پښتانه شورا په دی ورکي چې ګوره هغه د یوسف علیه السلام حسن نو خلکو په ګوتې کټ کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن جمال کمال چې په هغه باندې خلکو خپل سرونه وشیندل او صفا موجود دي. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د جنگ احد په صحنه کې په مهامخ باندې 120 زخم رال سو یو سل او شل زخم صرف په مهامخ باندې رال پس باندې په مهامخ باندې کاکا आवाज هم نه روزي په مهامخ باندې 120 زخم رال خو په شا باندې یو زخم موجود نه
ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مخې ته ولاړو چې کوم طرفه به غشي راته ګزار به راته هغه بازار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړو. اخره کې لاس چې دی کټ شو معمولی سرمن پاتې شو لاس د خپل لاندې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غش راځي دا مال تکلیف جوړي یا سینه چې هغه باندې غش گزار شي لاس د خپل لاندې کوي ورځو کټ منګم چې دی الله رب العزت تعالی توفیق راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا صورت ته وګوره د دې وجه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل او امام صاحب نم دا شعر را نقل لغه وی محمد بشر ليس كالبشر بل یاقوتة حجر ليس كالحجر. رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی کې شک نشته دا زمونږ عقیده ده خو داسې بشر دی چې بل بشر هغه شانه نشته یاقوتم کان دی خو نور کانی هغه شانه ندی. نو الله فرمایي وصورکم او صورت می درک داسو تا باحسن صورکم نو بهترین صورت می درک الګه خای صرف بسپینو پتور کې مګورا چا کې به یو ادا خپل وی چا کې به بل خپل وی چا کې به بل خپل وی چا کې به اخلاق سم وی چا کې تر ټول خو مجموعي تور انسان چې دینو دا بهترین تخلیق دی. ورزقکم ورزق در کړی تاسو ته من الطیبات د پاکی د سيزونه ذالکم الله دغه تاسو الله دی ربکم چې رب تاسو دی فتبارک الله بس برکت والا دی دغه الله تعالی رب العالمین چې رب د عالم دی د ټول عالم رب دی. والحي دغه الله تعالی همیشه ژوند دی یو سیز بم همیشه ژوند دی نه صرف ذات د الله رب العزت چې دا بسې همیشه به ژوند دی. لا اله نشته دی معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دی فدعوه بسرا وبله دغه الله لرانو چاله وای چې را مدد شه الله رب العزت لروایا مخلصین چې خالصون کې له دلره الدين دعا لرا نو دعا کې بم چاته आवाज کې الله رب العزت ته دعا आवाज کې الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب لله حاصل لري رب العالمین چې رب د مخلوقات لري تمام مخلوقات دي. الله رب العزت فرمایي قل تو ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انی یقینا زو نهیت من کړی شم ان د دې خبره اعبد الذین چې بندګي کوم د هغه سيزونو تدعون چې تاسو را بلې من دون الله په مقابله د الله تعالی کې چې د الله رب العزت په مقابله کې څوک را مانی را بلی او داغه په مقابله کې ودرې کلات وی ک منات وی ک عزاوی ک پیر وی ک مولاوی ک سیاستدان وی ک جرنیل وی ک بادشاہ وی ک هر څو وی نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه سيزون نسیمه منکړې شم چې داغي بندګي وکم نو مسلمان به د هغه سيزونو بندګي نه کوي کم چې د الله په مقابله کې دا د مسلمان شیوه بی ان اعبد الذین چې بندگی حکم د هغه سيزونو تدعون چې تاسو را بلې من دون الله په مقابله د الله تعالی کې لما هر کله جاءنی چې راغلی ما البینات خکار دلائل من ربي زما د رب د جانبنا نو بار خو صفاوایا چې څوک د لوی د چا باندې نو سوي ولا د الله رب العزت سینه تان کر صفا د چا چې د امتی نو سوي ولا د خپل پیغمبر د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د زړه نه یو خبر او کی په خدای کې نو کاغذ زړه کې لا مینه محبت پیدا کوي دا بعضی سيزونو بار بار تذکرہ پکاري چې محبت هم زیات شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. و امرت ما ته حکم کړی شوی دی ان اسلم چې تابعدار شم لرب العالمین د بار د رب د عالم والذي بل دلیل دغه الله تعالی هغه ذات خلقکم چې پیدایش استاسو شروع کړی د خورې من ترابین د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم من علقه بیا د سنا دغه لوتلینا هغه معمولی سره شي د ویني نو الله رب العزت تاسو پیدا کړی د خورنا بیا د نطفینا بیا دغه معمولی اسی د سنا د ټوکړي د وینینا ثم یخرجکم طفلن بیا راوباسی تاسو لره اطفال بیا طفلن اطفال بیا راوباسی ماشومان ثم لتبلغوا اشدکم بیا تاسو رسیږئ ست هغه خپل مضبوط عمر ته هغه مضبوط عمر ته تاسو رسیږئ نو هغه عمر د ځوانۍ تقریبا 40 سال پورې
هغه نه پس بیا کمزوري راځي ثم لتكونوا بیا زمګه او خیر 40 سال کې بالغ شي ثم لتكونوا بیا تاسو شي شيوخا سو بوډاګان نو بیا تاسو چې دی بوډاګانو ګرځي دا 40 سالو نه پس بیا بوډاوالی په انسان باندې شروع شي و منکم او بعض تاسو نه من هغه دی یو توفا چې وفات چې من قبل وړاندې د دینه بعض تاسو نه داسي چې هغه د 40 نه وړاندې وفات شي لکه تاسو کې به د چا بچیان وفات شي نو د 40 نه وړاندې 40 یا د زمون په یادو چې کم دینو سمد دغه دی وفات شو د 40 نه تقریبا مخکې عمر نو داسې د انسان وي الله پاک دی وبخي داسې انسان به وي چې به د 40 نه مخکې به وفات شي الله پاک به مرګ راولي نو الله رب العزت فرمایي چې څوک خو دغه بوډاوالي ته ورسي بوډاوالي یادوم 40 نه بوډاوالي ته ورسي او چا باندې د بوډاوالي نه مخکې مرګ راشي ولتبلغوا اجلا مسمى د پاره دي چې تاسو ورسي هغه نیټه معلومه پورې خدا هر چا د پاره یو نیټه معلومه ده نو څوک د یو کال په عمر کې مړ کیږي کده 14 کال په عمر کې مړ کیږي کده 40 مړ کیږي کده شپې تو مړ کیږي او کده 120 مړ کیږي او که زیات مړ کیږي ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون او خایږي چې تاسو د عقل نه کار واخلي نو په دې ارسه کې سوچو کې د عقل نه کار واخلي الله دې الله سوچ فکر پیدا کی والذي خدای هغه ذات یحیی چې ژوند کول کوي او یمید ومړول کوي بل دلیل مړ کول سو کوي الله رب العزت ژوند کول سو کوي الله رب العزت فاذا قضى بس هر کله چې به سلو کی امران د یو کار فانما نو بس یقینا یقول له وای دغه سیستکون شا فیکون نو بس هغه وشي چې الله رب العزت د یو کار اراده وکي هغه ته وای شا بس هغه کار وشي الله رب العزت تعالی په سمجرا نصیب